سواد چې د میوو او سبزیانو پیدا کولو یو لوی مرکز ګڼلی شي. سواد پوره ملک سره سره بهر هیوادونو ته هم په غټ تعداد د فروټو او سبزیانو سپلای کوي. خو ولې سخت کال د لاک ډاون او مسلسل بارانونو له کبله د سواد زمیندار یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی. که یو اړخ ته مسلسل بارانونو فصل ته نقصان رسولی او فصل د مختلف بیماریانو ښکار شوی، نو بل اړخ ته د زمیندار دغه فصل د لاک ډاون له کبله د ملک نورو ښارونو ته په وخت نه رسېدو له وجې هم متاثره شوی او زمیندارو ته د لکونو روپو نقصان رسېدلی. ځایي زمیندارو ایم پی نیوز سره د خبرو په موقع وویل چې صوبایي حکومت دې د دوی سره مالی مرسته وکړي. سکل مټر فصل ډېر ښه و، لیکن د باران د وجې زموږ زیاتر فصلونه د نیمې نه زیات خراب شوي دي او په هغې باندې ډېر زیاتې خرچې شوي وې، لیکن هغه بارانونه چې رال نو د نیمې نه زیات ور شول. بیا په دې حالات کې لاکډاون د وجې زیاتر زموږ فصل ته چې کوم سپرې هر شي ضرورت و، دوکانونه دوایانو هر څه به بند ول، موږ ته د هغې د وجې ډېر زیات تکلیف ورسېدو او کم 100 بورۍ بټر چې به کېدل نو په هغې کې 15 بورۍ زموږ نه دي شوي. حکومت ته دا درخواست کوو اکثر چې زموږ د ډېر شناخته 71 81 باندې موږ میسج وکړو نو وایي موږ به ستاسو جانچ پړتال کوو. نو اکثر خو زموږ د غریبانانو وروڼو دا دغه چې هغو پاسپورټ د څه مجبورۍ د وجې رخ کړی، نو د مجبورۍ د وجې د هغو هغه دغه نه کېږي، کوم په امداد چې میلاویږي هغه ورته میلاو نه شي. او موږ حکومت ته دا درخواست کوو چې زموږ د غریبانانو سره لږ ډېر هیلپ وکړي، نو موږ به د هغوی ډېر زیات شکرګزار یو. اول خو زه مظفر شاه باچا ستا شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغلی او زموږ د دې غریب عوام او د دې خلکو تاسو پوښتنه وکړه. نو زه به دا ووایم چې په لاکډاون په وجه باندې زموږ زمیندار وروڼو ته ډېر غټ نقصان ورسېدو. یو خو ملګري د یېرې ترهې لکه منډهۍ ته راتلی نه شي، بل ریټونه چې کوم نو دا خو اوس لاسه ګزارۍ وکړه. خو ملګري لکه دومره پریشاني ده چې په کورونو کې زموږ ټول زمینداران او دغه چې دی ډېر تکلیف دی ورته او د هغې د وجې دو مال نشي راوړی او ډېر نقصان وشو. مال د دې ځای نه ځکه نه وځي چې وروره د پنجاب بیپاري که نه د ښکتې بیپاري دا کسان به راتلل مخکې او دلته به یې مالونه اخیستل او د دې ځای نه به سپلای کېده، نو هغه بیخي نشتی وسو. اوس هغه مسلې لکه ډېرې دغه شوې، د بارانونو نه خو دومره نقصان رسېدلی چې ملګري د هېڅ پته هم نه لګي چې یاره اخوا څه کېږي، که هغه باغات دي که هغه مټر دي که هغه هر څه دي، نو تقریبا په نیش حساب دي. په نیش دا حساب دی چې فصل لکه مطلب دا د بارانونو د وجې لکه ونه شو او مټر به نور کله ډېر زیات ولو، خو څه کال د هغې په لکه په وړو کې مالګه هم نه ده. د حکومت خو موږ وایو چې یاره زموږ د غریبانانو وروڼو دپاره سریلیف وکړي، سپنډ مقرر کړي او زموږ د غریبانانو زمیندارو له د دو سره ډېر لکه ښه وکړي. سواد چې د فروټو او د سبزیانو یو لوی مرکز ګڼلی شي، خو ولې سخت کال د لاک ډاون او د مسلسل بارانونو له وجې د سواد زمیندار د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی. مظفر شاه، ایم پی نیوز، کوټا، سواد. हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें